مدینی پاک سرورا در نظار وی وی کلا بدر شما د مدینی پاک سرورا در نظار وی وی کلا بدر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملګری بازی په دې موبایل باندې هغه تپوسونه کوي، نو هغه موبایل خو ما سره نشته، بهرحال هغې څه سوالونه وي، نو هغه موبایل باندې خو ما ته ګران وي چې هر چا ته موبایل باندې زموږ دا ملګري عجیبه غوندې دي دی میسیج وکړي، نو زه خو میسیجونو ته دونه اوزګار نه یم چې بیا واپس میسیج به لیکمه. نو هغه کوشش دا کوئ څوک چې دا خبره زما اوري ویني، نو دا کوشش کوئ چې که په موبایل هم تپوس کوي نو د دې جواب ته د جمعې ورځې ته انتظار کوئ. نو د هغې فایده به دا وي چې که په موبایل زه تاله جواب درکړم، اول خو ما سره موقع نه وي، او بل هغه دا وټسپ ته کس شی دی په دغې زه پوهېږم هم نه، نو دا غم وخت غواړي، هم زما سره داسې وخت نه وي چې په هغې باندې جواب وکړم، او یا عام دا کوم میسج ایس ایم ایس دی د هغې هم لیکل غواړي. نو د هغې ښه خبره دا ده چې تاسو دا کوشش کوئ چې په چټ باندې یا که په موبایل هم کوئ نو انتظار دې خبرې ته کوئ چې د جمعې په ورځ به انشاءالله مونږ ته د دې جواب میلاویږي. دا یو ملګري تپوس کړی، دا ملګری وایي ښځې راته په غوسه کې ووی چې ماله به طلاق راکې، او یا داسې چې ماله طلاق راکه، نو ما د باس ختمولو دپاره ووی چې اوکې، او د کمرې نه ووتم. نو د دې څه جواب دی؟ یو خدا ده چې دا الفاظ واضح نه دي. دویمه خبره دا ده چې د ښځې خاوند ته ویلي ماله طلاق راکه، نو هغه ورته داسې نه وي چې او ما طلاق درکړه، هغه وایي ښه مطلب او در به کوم دله ده وعده د طلاقو ده، طلاق نه دی، دې ته څه وایي؟ وعده د طلاقو ده. او دا اوکې د انګریزۍ لفظ دی، انګریزان یې استعمالوي لکه موږ خجي او جي. اوس د اوکې مطلب به صحیح خبره پوه شو، خو د انګریزۍ یو دوه ټکي دي، دوه حروف دي، نو هغې په دغه وخت کې استعمالوي اوکې. نو لکه ده ورته ویل او ښه ده ټیک ده، هغې ماله طلاق را دی ورته وایي ښه ټیک ده در به کوم، نو طلاق یې لا ورکړي نه دي. نو دا وعده د طلاق ورکولو په دې طلاق نه واقع کېږي. دا اوس کوم ځای پکې ګورم مړه دا ملګری وایي که ماشوم ته په غلطۍ سره په ګس وخت کې اذان او په خی کې اقامت وشي او صحیح ده، څه نقصان پکې نشته. دا ملګری وایي چې که مناسب وي نو د خپل روحاني سفر واقعات را سره شریک کړي، مونږ به څه یو روحاني سفر به مو څه روحاني سفر دا مقصد دا اعمالو د بیعت نه بعد چې کوم زندگی دا د دې دا مقصد که د دا مرادي، که علمي سفر ته مرادي
روحانی ته ور روحانی لفظ چې استعمالېږي دا دې دپاره استعمالېږي چې مطلب دا دی چې مثلا تا بیعت کم وخت نه کړی دی او بیا دا سلسله څنګه روانه ده نو دا خو تقریبا په میډیا باندې زما دا خبرې موجود دي شته دی په 1993 کې ما بیعت کړو په سلسله قادریه کې شپږ میاشتې پس ما ته زما حضرت مبارک دامت برکاتهم العالیه خلافت راک ورسره سلسله چشتیه هم راکړه او د هغې خلافت هم راکړه او کال پکې نو تیر چې بیا یې په نقشبندیه کې او سهروردیه کې هم خلافت راکړه او کال دوه پس حج او عمرې لتلمه نو زما 3 میاشتې وې په حرم شریف کې نو د ټولو سلسلو اجازت هم راکوي د دې چې الله هلته حرم شریف کې وباسم نو الله توفیق راکړه او د هغه ټولو سلسلو چله مې حرم شریف کې اوښکله زما نور څه کار خو هلته نه و نو ډوډۍ خوړلو او مونځ کو نور د دنیا کار خو نه و که نه جنازې له به ځو نه جنازې به یې راوړې هلته جنازې له تلو خو پکې نه اوس خو مونږ ته ټلیفونو کې وایي ګنټه مخکې به راځې چې پوره په پوره یې وبخې خیال کې مراله نو هلته نور څه کار نه و نو بس ناست کو حرم شریف کې ښه یخ ځای و مزېدار او ښه ښکلی وخت هم پکې چې کوم دی نو بهرحال هغه تیر که دغه ورځې خو د یخنۍ تقریبا وې اکتوبر نومبر د جنوري هم پکې راغلی وه څه حصه د اکتوبر پکې لږې ورځې راغلې وې د رمضان نو بیا د هغې نه مخکې حضرت مبارک ما ته دا ویلي و چې ته د دې خبرې اظهار وکړه خپلو ملګرو ته او بیعتونه ورته شروع کړه نو ما نه کول ما وی زه د دې اهلیت نه لرم نو دلته هغوی راغلي وو تشریف یې راوړی نو هغه دلته 2-3 کسان نور هم ناست وو کمره کې زما والد محترم نور الله مرقده عظیم تشریف فرماو نو ما ته وی چې ته خلکو ته بیعتونه شروع کړه نو ما ورته وی زه خو د دې اهلیت نه لرم ما کې دا استعداد نشته و هغې وی چې نه شته دی 2-3 پیرې ما د هغې د خبرې جواب وکړو و هغې په آخره کې دا ووی که اوس کم دی نو وروستو به ډېر شي خدایه اوس به څه کوم چا ته به ویم چې راشئ زه درته بیعت کوم اوس دا ویلی شي چې علم یو سړی وکړي لکه راشئ زه درته دیني کتاب ویم خو د تصوف دا لاین ډېر د باریکۍ دی نو دا ما نشو ویلی خو یو باعث جوړ شي یو ملګری یو شاګرد هغه یو خوب لیدلی او ما ورته د خوب تعبیر وکړم دی کې خو دې ته اشاره ده چې ته بیعت وکړه چا نه ما ته وی ته نشي کولی نو ما یې کولی خو شمه خو وی ته مې هسې مستازي نو پیر به مې هم شي نو هغه یو کس ته مې بیعت وکړه فقط بس هغه چې کوم دی نو یو کس ته بیعت څه و چې د کڼو جرګه وه ټولې دنیا ته خبره خوره شوه بس خلک خبر شو یو راغی بل راغی اوس هم الحمدلله هغه ملګري راځي 22 کاله دلته کې وشو او راځي باقاعدګۍ سره او نو بیا هغې نه سلسله شروع شوه نو 2-3 ملګري به دلته وو دا جومات داسې نه و زوړ جومات و 2-3 ملګري به وو دا سلسله په دې طریقې روانه وه الحمدلله دا هغه یو یا د 2 یا د 3 مریدانو نه نن الحمدلله د یو نه 2 او 3 زره جوړ شوي او 8,000 10,000 ته
تعداد د مریدانو رسیدلی دی او نور ما کې دننه باطن کې ټول ګندګي ده زبرګ نیمه څه پاکوالی راکې نشته خو د دې مشرانو هغه دعا وه او د دې دپاره زه یو خوب عام طور ذکر کومه چې ما په ډېر کچا عمر کې یو خوب لیدلی و چې خپل نیکه صاحب ما په خوب کې ولیده د چا کتاب چې موږ اوس اردو کې ترجمه کړی دی او تاسو ته بار بار وایو ځان له هدیه کوي خو شکر دی تاسو هغه نه اخلئ کله که ما اعلان وکړه چې دا راځئ خدای په نامه ورکوم بیا به قطارونه لګېدلي بیا به نمبر نه میلاویږي دا ما یو ځل پښتو کې ترجمه کړی و چا نه اخسته په پیسو باندې نو چې نه یې اخسته نو ما اعلان وکړه راځئ هلکه مفت یې ورکوم یاره چې دا طالبان کم غیمن جوړ کړو یا پاکه پروردګاره 50 او 50 طالبان به راتل خو په 2 ورځو کې ایسته ختم شي زر کتابونه په یو درس لاړ خدا نه ورکوم چاله خبره پوه شوې په دې ما پیسې ورکړي دي محنت مې پې کړی خواري مې پې کړې ده 3 شاګردان مې په دې باندې کړولي دي د هغوی خواري د هغوی محنت په دې مه په تمه کېږي چې دا به خیراتي راکړي مطلب پوه شوې دا به خامخا په پیسو اخلئ او ښه په ډېرو پیسو به اخلئ او دا مې هم درته ویل چې ظالمانو لس کتابونه والی خلکو له تقسیم کړي منګه په دې اکوړي ته تلو سبق لزا او زما د تره زوی د حضرت محتمم صاحب مشر زوی وفات شوی دی رحمه الله مولانا محمد ادریس ما هغه ګاډي کې ناستو په دې مردان کې یو وړوکی راوختو عطر یې خرڅول نو چاته عطر وانه غستل چې عطر چې چا وانه غستل نو وی یا ماما دا خلکو ته ټول داسې ور متوجه شه وی یا ماما 2-3 پیرې وي مړه وی د یو بل نه پیسې قرض کړي خو ما نه عطر والی یو بل نه پیسې قرض کوي خو ما نه عطر ښه بیا ته یو څو کسانو هغه عطر واغستل نو زه خوار نه شو یو بل نه پټې کوي خو کتاب والی قرض ما اخلي غلا ته وکړي ځکه چې هسې خو تاسو خو سمې کوي نه خفه کېږئ به نه کنه که نوي ملګري چې کوم دی به نه خفه کېږي دا زه د زړو ملګرو ته دا چې اورم که نه وایي لورې ته دی وایم ګورې ته یو اوره خبره به هر حال دا یو سلسله وه روانه ده باطن کې زه ډېر کمزور یم عملي لحاظ سره کمزورتیا مې عملي لحاظ سره ډېره ده خو دا هغه بزرګانو نه هغې نیکه صاحب مې خوب کې ولیده زما والد صاحب او زما تره حضرت محتمم صاحب نور الله مرقدهما هغوی ته خبرې کولې خو په خبرو زه نه پوهېدم خو دونه پوهېدم چې دوی ته یې ووي چې تا څادر خور کړي یو غټ څادر یې خور کړ او هغې دواړو پکې سر اخیستلی او کېښودلې پکې لکه د شوتلو پنډ چې سړی تړي نو یو لوی پنډ په دواړه کسې وتړو بیا یې هغه پنډ ما ته راوچت کړ نو حضرت محتمم صاحب رحمه الله ورته وي چې دا خو ډېر دروند دی دی به یو نه وړی شي نو هغه حضرت باباجي رحمه الله ته وفرمایل چې تاسو یې ورته په سر کېږدئ خدای به توفیق ورکړي خوب مثال له والد صاحب ته ووي رحمه الله هغه ما ته یې ورشه تره ته دې ووایه د دې خوب تعبیر به دې تره درکړي نو زه محتمم صاحب خواله لاړم محتمم صاحب خواله چې لاړم نو ما ته خوب مې ورته ووي ما ته وی خدای تا خوب تا رښتیا لیدلی ما او رښتیا مې لیدلی ما ته وی الله پاک بتانه ظاهري او د باطني د دواړو علومو لوی خدمت والی نو ما له په دې خبره پورې خندا م راله چې ظاهري علومو خو لا زه اوس اوله درجه کې اومه که لا نه اومه خو علم مې لا کړی نه دی او باطني علوم لا صحیح په دې پوهېدم هم نه چې باطني علوم څه ته ویلی کېږي دا لا څه شی دی هغه دا تصوف مراد ته تصوف دا کوم خدمات چې دي دا د هغه مشرانو نظر کرم دی دې کې زما څه کمال
نشته دی. بهرحال دا یو سفر دی روان دی. پرونم یو دوه علما د ټنډو آدم دا سن نه راغلي وو، جید علماو، یو خو د حدیثو اجازت ما نه غوښته، خیر هغه خو مې وله ورکړم، ضرورت خو نشته، خو خیر بهرحال هغې باعث زما یو سند ډېر عالي دی، په دې علما پوهېږي، نه هغې په دغه وجه باندې سند غوښته، د حدیثو سند اجازت مې ورله ورکړه، او بیا یې څه تصوف باره کې تپوسونه کول. نو هغه مقصد مې دا دی چې دا یو لار ده حقه او د خپل اصلاح دپاره ده. موږ ته د الله پاک صحیح اصلاح نصیب کړي. بهرحال دغه ټولې خبرې نه کېږي په دې وخت کې. دا ملګري یو تپوس کړی چې مردانه طاقت دپاره مجرب عمل هغه څه شی دی؟ دې دپاره دا سورت رحمان سړی ډېر ډېر وایي، الله پاک توفیق ورکوي. کم از کم 7 پیرې د ورځې سورت رحمان وایي، مخکې وروستو ته درود شریف وایي، 7 پیرې الله پاک توفیق ورکوي. دا ملګری وایي ما د 4مې درجې طالب العلم، د چشتي اذکار رانه پاتې کېږي، څه وکړم چې څونه کولی شي امره کوه، خو دا وخت هسې په خوبونو کې مه تېروه. که دا وخت ستا د کتاب کتو یا مطالعه تکرار کې لګي نو دا ذکر دی، دا ستا په ذکر کې څه، که نه ته سهار څملې او غرمه 14 بجې راپاسې او صرف په خوبونو کې وخت تېری او ما ته وخت نه میلاوېږي، نو داسې خبره ده. نه کوشش وکړئ. ښه دا ملګری وایي چې ذکر نشم کولی، نو خوځول پې پکار دی ژبه، نو خیال کې راغله لږ همت ورسره پکار دی. نو خو زه که درته د خپل ځان خبره کوم نو بیا به تاسو وایئ چې د ځان صفت کوي، خو د نورو ملګرو به راته ووایم. زمونږ د ملګرو کې داسې ملګري شته دی چې هغې د 2-3 سلسلو ذکر هم کوي او 80 پیرې درود شریف هم ویلی دی. نو دا کم وخت کې دوی وایي، خو وخت سره شته که نه، خبره پوه شوې. اوس که زه ستا نه تپوس کوم چې بهی تا سره د ډوډۍ وخت شته، ته به وایې او د اوبو څښلو وخت شته، ته به وایې او د وده کېدو وخت شته، او د کتاب کتلو وخت شته، او درس وخت شته، او د ہر سو وقت نہیں ہے تو ذکر کے لیے وقت نہیں. مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ اغوی دا عبدالغنی پلپوری رحمہ اللہ مجلس تورلما ویما تیوے چی آپ کسی سے بیعت ہوئے ہیں؟ چاند بیعت کرے؟ ویما ہوتے چی نہیں، میرے پاس وقت نہیں ذکر کرنے کے لیے. ویاغا خبر بدل کړه، بیا راته وی چې تم کھانا کھاتے ہو؟ ویما چې ہاں. کھانے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. پینے کے لیے؟ داسې وی څومره چې تپوسونه وو د زندګۍ د روزمره د دې تپوسونه رانه وکړو. ویما ته وی چې کتاب مطالعہ کرنے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ما چې ہاں ملتا ہے. پڑھانے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. وی څومره کارونه وي؟ ما ورته چې ہاں وقت ملتا ہے. ما ته وی چې ذکر کے لیے بھی وقت ملتا ہے لیکن دل میں اہمیت نہیں. کھانے کی اہمیت ہے اس لیے وقت ملتا ہے، پینے کی اہمیت ہے اس لیے وقت ملتا ہے، کتاب مطالعہ کرنے کے لیے کی اہمیت ہے اس لیے. تو وہ اگر فرمائی ایسی بات کہی جو دل سے نکل کر دل میں بیٹھ گئی. جیسے خبر ہے وہ کہ داغت رہنا رہا تھا سماج لگے کے ناست لگ اہمیت پیدا کا. خدای پاک با توفیق دل درکړي او د ګناهونو نه د بچ کېدو دپاره دا اعوذ بالله ما سره ذکر وخت نه میلاویږي، نو زه به تا ته وظیفه څه وښیم. خو خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هر مانځه پسې 40 پیرې وایه، انشاءالله چې د ګناهونو نه د بچ کېدو توفیق به میلاو شي او د ذکر کولو توفیق به میلاو شي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې لږ
په ځان به زبردستیم کول غواړي. ما دلته یو ملګري ته ویل دې ځای کې راست، ما ته ویل یاره تهجد له نشم پاسېدی. نو ما ورته وویې داسې بې تکلفه ملګری و، مې ټیک ده وظیفه هم کوه، زه به ته وظیفه هم وښیم، خو ما یې لږ غیرت هم په کار دی. هغه ته مې داسې وویل، مې لږ غیرت هم په کار دی چې په دغه شپه ستا اوبه خوري ته به څه کوې؟ خیال کې راله، یا د شپې په 2 بجې ستا ډیوټي نو ته به څه کوې؟ غیرت به کوې که نه به کوې؟ هغه 2 بجو له به ځان را ایښې که نه؟ نو هغه څه وخت پس را سره په لون خوړ کې میلاو شو. ما ته یې وی چې په ایمان داسې خبره دې راته کړې وه چې یقینا ځان کې مې غیرت پیدا کوي، تر ننه پورې ما نه بیا تهجد نه دي قضا شوي. نو دا یوازې په وظیفو نه کېږي ښه، کنې ما ته دونه وظیفې نه یادې دي، خو به په بله واړم او له اسمان نه به تیاره را غورځېږي. نه، دنیا ده عالم اسباب دی، دې کې به لږ غوندې اسباب نه دی که نه یاره، محنت پکې، خواري پکې. دا ملګری وایي چې میا مور مې خوب لیدلی یو غاښ خاندان کې څه مصیبت او تکلیف پیښېدونکی دی، د هغې دپاره نفل وکوي او دغه وکوي، دا صدقه وکوي. پی په خوب کې ډېر ښه دي، الله به علم نصیب کړي. که په خپله علم وي نو خاندان کورنۍ کې بچو کې به الله علم نصیب کړي. دا ملګری وایي خوب مې لیدلی دی، بس ماسخوتن لمونځ مو تاسو سره وکړو او بیا وروستو تاسو نه ودرېدم، ویتر مې کول. بیا چې کوم دی نو تاسو مخکې ودرېدئ، راته وایي چې مخکې ودرېږه. بیا تاسو موټر سایکل باندې بل ملګری هم درسره و او دا مو ووایي چې دا زه رسوم او تاسو ذکر کوئ. ډېر بهترین دی دا بل کس رسول. د دې مطلب دا دی چې هغه داسې یو کس دی چې مثلا هغه د تصوف لاین کې لږ مخکې تللی دی، د هغه رسول دا مطلب چې دی هغه خپل مقام چې د کوم دی چې مثلا هغه د خلافت ورکول، اجازت ورکول دي دا دي. او دا چې ورپسې د خوب دویمه حصه کې دا لیدلي چې غاښونه دي او هغه کس وایي چې دا د حضرت عمر دی. د دې معنا دا ده چې ځان کې عمري صفات غیرت په دین باندې دا پیدا کا، ډېر ښه بهترین. دا ملګری وایي چې الله راته زوی نصیب کړی، الله دې نیک عمل صالحه لوی کړي درته. دا نمونه لیکلي محمد عکراش او محمد جریج، دا دواړه نمونه ښه دي. دا جریج بیا ډېر زیات ښه دی، محمد جریج. خبره باندې پوه شوې؟ دا په بزرګانو او اولیاو په نومونو کې چې کوم دی هغه دا نوم راغلی دی. چا باندې چې قرباني نه کړي په قرض ډېره ښه، قرض یې چا نه واخیسته، انشاءالله الله به آئنده کال له قرض هم ختم کی او کېدی شي الله پاک دل آئنده کال وسم ورکی د غنا او د قرباني وکي. خدا خبر یقین غواړي اسنه چې ته اوس قرض واخلې بیا کال پورې قرض هم نه ختم او بیا چې خدای دې بیخ دې مولا وباسي غلطه مسله راته کړې نه. دا بعضې خبرې یقین غواړي، ښه یقین غواړي، خو په قرض قرباني کېږي چې څه مخې ته دې صحیح که نه، مخې ته دې څه ویده راتلو یا د تنخواهی مزدوري کې کاروبار کې په هغې کې ته د 100 روپۍ بچت کولی شي. اوس د سره څه نشته قرض والا او لږې لږې 10 10 50 100 دا جمع کوه او هغه سړي له چې کوم دی چا نه دې قرض اخیستی. انشاءالله آینده کال به الله پاک خپل توفیق دله درکړي.
هغه بجلیګر مولانا چا تاسو کړه والله دې غریق رحمت کی نو چا تاسو نو کړه هغه وی چې په قرض باندې قرباني وکي کله به مو الله غني کی دا قرض باندې ختم شي او دا بیا به الله د قرباني وی اصله را پسې کال پس ور سره را پسې را چې خدای دې به خو بازه مولا هغه شته قرض مې نه ختم کړي او تا به چې کله به خدای د قرباني توفیق درکړي اوس بس کوم ما و دې چې ستا یقین خراب دی نو یقین دې خبر بل دا چې دا قرض به ته داسې اخلي کنه چې ته د پولې پړق نه استې قرض نه له پولې پړق نه کنه چې مخې ته ستا سشتا مخې ته دونه څه د آمدن څه پوټې غوندې ذریعه شته کنور سم نه دیاړي کې او په دې دیاړي کې ته 100 روپۍ ځان له بچت کولې شي نو خدای چې قرباني وکړي ها دا مجازي عشق نه بچ کېدو دعا ده دا رستو بدر تدیولی کی رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين کدا یادیږي درته نو چې دا ما وي رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين 101 پیری دی پسې بیا لا اله الا الله 101 پیری اخره کې محمد رسول الله سار ما خام دا په دقه ترتیب وایا یو د پاسه سل پیری او د کم مجازي عشق کې چې مبتلا داغه کسانو سره کې نه پاسه مو کوشش ځان لوالي کوا الله پاک بده ان شاء الله دغه مرداري نه خلاص د زړه صفای د پر سکول ډیر ذکر ډیر عبادت څومره ډیر عبادت کول شي او څومره ډیر د ګناهونو نه ځان بچ کول شي نو او بیا خصوصا استغفار او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ډیر ډیر وایا کم از کم 200 پیری په خوب کې سرزر سونری دل څنګه دي شاید چې استا تصور ټول د دې وینو کدا سي وینو بیا خو دا خیالي خوب دی او ټول سوچونه او فکرونه نو دا بیا خیالي خوب دی نو هیڅ نشته اکنه دا سي نه ده ته یې نیک سره الحمدلله دین سره دی واسطه او ربط ته نو دې معنا دار چې خدای پاک بدلا د حلال رزق درکې او سړی خوب لیدل ما ته وی ونی ته خطرې ما او د ونی په دې دا ټولي پاڼې چې دی په لوټونه نه ختی پاڼو په دې دي لوټونه دي زیرا شکوب دې څه تعبیر دی هغه وی ګنده پاتې و چې خدای ډېر مال درکې مې دا ستاسو خیال دی ای خیال استو محال استو جنون لیوان توم دیکھا دا یو علمی سوال دی ملګری لیکلی کوم وطن کې چې 2 میاشتې ورځ دغه وي دا 2 میاشتې شپه وي دا بس دا به دا نږدې علاقو سره تعلق لري هغې نه معلومات کوي هغه نږدې علاقو سره د هغې سره په اندازه باندې به روژه نیسي بلکې داسې نه ده 2 میاشتې نه 6 میاشتې پکې شپه وي 6 میاشتې پکې ورځ وي نو پخوا په زمانه کې حکم دغه چې تاسو به دا هغې د نږدې چې کوم علاقې دي او هغې کې د شپې ورځې هغه ترتیب برابري د هغې نه به هغه وختونه واخلئ او په هغه اندازه به روژه هم نیسئ په هغه اندازه به منځونه هم کوئ او اوس کار آسان دی بس منټ باندې ګوره اړو څه تکلیف پکې نشته دی منټ باندې ګوره هېڅ تکلیف پکې نشته دی دلته ناست دی امریکا ګوري دلته ناست دی برطانیه ګوري او زمونږ او د امریکې د نیویارک او د واشنګټن 10 غنټې 12 غنټې 8 غنټې فرق دی خیال کې رااله یو ما یو مرید دی هغه چې کوم دی نو په دې آرمي کې نو ما په دې روژه کې مونږه سواد ته تلي اوس کار وو دې روژه کې نه بلکل خبره نو 8 بجې وي 2-3 منټه کم یا 15 منټه کم سار نو ما هغه ته ووی هغه ټلیفون وکړو ما ورته وویل چې هلکه تاسو خو داسې ملک یې فیجي دغه ملک ما وایي تاسو خو داسې ملک یې دلته ټول کفر دی نو د خپل مونځ اودس او د تراوو وغیره پابندي کوي روژه پابندي کوي هغه ما ته یې اوس ته ماسخوتن د مانځه نه راووتو دلته د ورځې سار وختي 8 بجې دي او هغه وی اوس وی مونږه د
مانځه د تراویح نه چې کوم دی راووتو دلته موږ 3 جوماته جوړ کړو او بلا خلک مسلمانان حالانکه آرمی کې تبلیغ کې نه وتلی آرمی کې تلو د آرمی ډیپوټیشن باندې ځي که نه لیږي بهرحال مقصد دا دی چې دا به د نږدې علاقو نه د هغې نه هغه اوقات واخلي او په هغه طریقې باندې وموزه وکړو دا ملګری ډېر خواجبه غوندې خوب لیدلی دی چې خوب وینم خپل مرشد یادوي چې هغه له خپو باندې زور کومه هغه چې خدمت کوم دا خو ډېره ښه خبره ده او الله پاک بدله مزید د خدمت توفیق درکړي بیا وی هغه راته ووایي چې زما په نوم باندې درد دی ما ورته وایي چې انشاءالله خدای به ښه کړي مالش ورله کومه زموږ د کلي یو سړی راغی هغه وایي چې دلته څه کې وی ما ورته دا زما پیر صاحب دی د خپل پیر صاحب خدمت کومه وی تاسو وخندل او دا مو ورته وایي چې درګۍ کې دیوبند یو عالم دی هلته لاړ شه زه هلته تا حواله کومه د دې نه پس به ته هلته ځې زه جاړم چې نه نه زه د دې ځای نه بغیر زما ګزاره نه کېږي ډېر ښه دی دې کې دې خبرې ته اشاره چې کوم ځای کې تا بیعت کړی وي او تا ته هلته کې تګ راتګ او هغه مجلس کې ناسته هغه صحبت کې چې کوم دی حاضرېدل اسان وي نو بل ځای ته به نه ځي دې خبرې ته اشاره ده بل ځای ته به نه ځي بعضې کسان داسې ویس بیسه دلته یو کس راغی ما ته وایي وی چې دغه دی دا یاره ما ته دلته راتلل ډېر ګران دي او بل ځای وښودو هغه ځای ته نشم ویلی خو لکه مثال دا به درته ووایم چې د لون خواړه یو سړی خبره پوه شوې هغه وایي ما ته دلته راتلل ګران دي او بدرګې ته راته تلل اسان دي تاسو خیال ته راځي نو یاره که ستا اجازت وي زه به هلته ځم بدرګې ته به ځم نو ما ورته وی چې د تصوف په لار کې تا ته اجازت نشته او که نه تاسې وی نو لاړ شي او 20 پیرې لاړ شي ما دا خو دا خبره بار بار کړې چې ستا خپل پیر ژوندی او ته د هغه نه تلی شي نو ته به بل چاله به نه ځې نه هغه بیا په هغې خفه شو اوس ښه دی ما سره خبرې هم نه کوي کار مې متنوع کړی خو ما تا داسې ته چې څه ویلو دا خبره ما بار بار کړې چې د خپل پیر په ژوند باندې به بل چاله نه ځې بل پیر له به نه ځې دا زه نه وایم دا د تصوف دا لار وایي ته لکه اوس زه تا ته یم هلکه مانځه کې به خبرې نه کوې پاګلي مازغري خراب مانځه کې خبرې ولې نه کوم هلکه رسول الله مبارک وایي خبرې به نه کوې مانځه کې به هلکه سلام نه چې ته وایې نه مړه سلام خو ثواب دی تا ته پته شته په دې خو 30 نیکۍ میلاویږي ته به مانځه کې به السلام علیکم بل تا ته وعلیکم السلام نه ستا مونځ شو نه راغو خبره پوه شو ولې دا د شریعت لار ده نو تصوف لار دا ده چې د کوم مرشد نه تابعات ها البته ته هلته نشي تللی د هغه نه استفاده نشي کولی کراچۍ کې د یو عالم نه لاهور کې د یو بهترین عالم نه بیعت کړی دی خو بیا به هم ته چې بل ځای ته ځې نو د هغه نه به تپوس کې هغه نه به اجازت اخلي زمونږ د حاجي صاحب مخامخ په دې کرسۍ چې ناست دی دا زمونږ د دې کلي دی زمونږ د حضرت صاحب نه بیعت کړی حضرت صاحب ورته ویلي وو چې دلته مه راځه تا ته راتلل تکلیف دی هلته طاهر خواله ځه نو د هغې نه وروستو دی د ما د غندل وی تا ته را ریفر کړی یم ډاکټر چې بل ډاکټر ته وی تا ته را ریفر کړی یم مطلب دا دی چې یعنې ما ورته نه دي ویلي چې دلته راشه خو دته هلته تګ راتګ ګران مشکل تکلیف و حضرت صاحب په خپله احساس د دې خبرې وکړې چې هلته خو یې کلی دی نږدې نو هلته وتتلل دلته نور هم ډېر ملګري داسې شته نو بهرحال دا ښه ده چې د بل دغه نه چې کوم دی بل پیر خواله د بل پیر خواله بغیر د اجازت نه به نه ځي ښه
دا ملګری وایي چې زما یو دوست دی د هغه تنخواه 85,000 روپۍ ده لیکن میرے ابھی کچھ بھی نہیں ہے تنخواہ دا بل چاہ رہا ہوں میرے ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ادھار کر سکتا ہوں اس کا مطلب دے رہے سوال لیکن موسیٰ پڑھے خدا خبردار وہی چھ دیو ملگری تنخواہ دا زما دوستے دا اگر 85,000 تنخواہ دا لیکن میرے ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ادھار داغه د پاره قرض کولای شم. دغه ماته پته نشته د سوال څه مطلب دی، خو که دا مطلبي چې داغه 50,000 روپۍ تنخواه ده او سره څه نشته، یعنی هغه لګولي دي تنخواه یې اخیستې خو لګولي، قرض کولی شم که نه شم کولی؟ که دا سوال دی واضح ولیکو یا وروستو ما سره میلاو شو نو ښه به ځکه چې غلط هسې نه چې سوال زه وران کړم، ځکه تا خو صفا لیکلی نه دی. تاسو کوشش نه کوئ چې لږ لیکل صفا کوئ چې زه په هغه مقصد پوهېږم. اردو باندې هم لږ ځان پوهوئ چې دا اردو زه صحیح لیکم که غلط لیکم، او دارنګې که پښتو کې لیکي خو دا سوال غلط دی، د دې جواب نشم درکولی. دا ملګري وایي چې موږ درې وروڼه یو پیسو یو ځای کړو، بیا د خپلې ښځې او مو د پلار د ټولو حصې د کوي حصې پکې موږ دا ټیک نه. دا هم نیمګړی سوال دی. که چېرته تاسو درې وروڼه هغه د نصاب مالکان یئ چې لکه نصاب په دې وخت کې 80,000 روپۍ دی، ما ته ویلي کمی بیشی پکې راځي، خو فی الحال هسې موږ 80,000 ویلي دي. 80,000 روپۍ د هر یو کس سره وي یا د 80,000 روپو مال اسباب ورسره بیا اکټه میکټه پکې نشته، هر یو به ځان له قرباني کوي. څاروی دی یو والي، پلار سره دی، پلار باندې ځان له قرباني لازمه ده، په دې درې واړو ځان له لازمه ده. که مور سره چې کوم دی وي نو دا بوډایګانې ډېرې تکړی دی، ګورې ځان سره پیسې ساتي، 4 غبرګې راشه ماتې کړي. خبره پوه شي. موږ خو لوټ داسې کړو که نه، هغوی داسې کي او بیا چې کوم دی داسې کي، بیا یې داسې کي او بیا یې د لوپټې په ګوټ پورې وتړي. خیال کې م راځي. نو د دې سره پیسې وي، ګورې تا ته خو به وایي چې خواره ما سره څه دي، د پیسې درک را سره نه لګي. خیال کې م راځي. خو پیسې ورسره وي، دا ما تجربه کړې ده چې پیسې ورسره وي. یو کس راته وایي نه 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 زما ښځه دروغ نه وي، خدای دې بې خو نه باسه، خو چل ول د سره کوي. ما هغه ته مې یو چل وښود، یو طریقه مې وته، هغه چل لا تا ته نه ښیم، که یو کس ته ضرورت پېښ شي هغه ته به یې وښیم. هغه ته مې هغه چل وښود چې چل مې ورته وښود، یاره بس ویلاړ ایستې 75,000 روپۍ راوښکلې. ما ویل چې تا خو چې ما سره پیسې نشته راویې تا ته اوس ډېر سخت حاجت پېښ شو، شرمېږي. چې شرمېږي نو ما چې هر څه چیدلی ورکړه. نو ما ته راغی، ما ته وایي په ایمان ته خو سامسبرګ یې، ما ته وایي ته خو ما سامسبرګ نه یم، سم کوکسبرګ یم، خدای دې بې خو نه باسه ته لا سم دی. دا نو پیسې ورسره وي، داسې مه کوئ. که د هر یو سره بیلې بیلې دا کولی شي چې زه قرباني کوم، د ده په ځای پیسې ورکړم، د ده په ځای پیسې ورکړم، د ده په ځای پیسې ورکړم، حصه وله پکې موږ ټیک خبره ده. خو داسې نه کېږي چې په شریکه به پیسې راغونډې کړو او څوک به 15,000 او څوک 20,000 او څوک 8,000 او بیا به پکې 2 کسان نور مقرر کړو. نه، دا طریقه نه ده شریعت. ښه که هر یو د نصاب مالکي نو هر یو به پیسې ورکوي او څاروی به پرې اخلي، بیا دې پکې مړې مور له ونیسي او مړ پلار له دې هم پکې حصه ونیسي او پیغمبر علیه السلام له دې هم پکې حصه ونیسي. دا داسې مثال دی که نه چې تاسو 3 کسان په کور کې یئ او 3 واړه ډوډۍ وخورئ، نو پلار هم مړېږي. ډوډۍ خو تا وخوړه، شکور تا ووو، اب خبره پوه شوې، او 5 ګیلاسه شربت تا وڅښه، د مور تندرې ماتېږي. دا داسې دی لکه موز په تا ځان له فرض دی، په پلار دې ځان له فرض دی، په مور دې ځان له فرض دی، په ښځه دې ځان له فرض دی. نو که په دې ټولو باندې دې سره نصاب اندازه پیسې وي نو په ټولو باندې خیر دی. که د نصاب
اندازه پیسې وسره تو لګې دي لکه ستا په ځای ما پیسې ورک دا خیر دا خیر دی اجي سه وای نه کا ابرار ستا په ځای بچ کړ ستا په ځای ما پیسې ورکړي ها قرباني کې ابرار باندې قرباني لازمه ده د زوی دی مثال مې ته جوړ کړ د زوی دی د قرباني په لازمه ده اوس هغه سره یاشته یا نشته منګ یې څنګه سکو دی وای زې ابرار بچي ما ستا په ځای پیسې ورکړي ها مطلب باندې پوښوي نو دا قرباني کیږي خدا سي نه کیږي چې درې کسه په قرباني راجمه کو بیا په کې و کسه شریک شو ونډي خو نه ده کنه یاره دا ونډي نه ده دا قرباني ده دا علمی سوال له ملګری ته پوښتنه کړې د قرباني په نصاب کې ذم بالقیمت معتبر دی د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم ده ذم بالقیمت او دا فتاوی لیکلي دي چې ذم بالقیمت دا مطلب دی چې د یو سړي سره سپین زره لکشا نشته سره زره مو سره لکشا نشته دا دواړه به قیمت کی که د دواړو قیمت په دې موجوده وخت کې 80,000 روپو ته ورسید یا یو سړی دی چې د هغه سره یو 100 روپۍ هم شته او د هغه سره چې کوم دی نو یو غویې زیاتی شته یو کور زیاتی شته دلته ذم بالقیمت دی ځکه یو غویې نصاب نه دی یو غویې د هغې 10 غواګانې دا نصاب دی د غواګانو زکات دپاره د ګډو بيزو د زکات دپاره 40 ګډې بيزې نصاب دی لہذا ذم بالقیمت بکیږي دا به قیمت شي نو چې د دې قیمت 52 تولو سرو زرو ته سپینو زرو ته رسېده چې هغه دې وخت کې مثلا 80,000 روپۍ ما تاسو ته ووایي که نه دا 80,000 موږ وایو کېدای شي دا کمې بیشې پکې راشي ښه نو چې 80,000 روپۍ خواوشا دا یو سړي سره برابرېږي نو هغه به قرباني کوي دا وی زما تر اٹیک شوی اللہ پاک دے کامل صحت نصیب کی اللہ دے جوڑ کی دا نیک عمل لپاره دا مسائل دی دا کم تپوس چې دی ملګری کړه دا اوس رستانه نو دا د دې بیان 13 جمعه ما پورا تفصیل سره کړه نیټ باندې به موجودی که وخت درته ملاو شو نو هغه په نیټ باندې واوري 30 منټ تقریبا بیان می 13 جمعه په دې باندې کړو او هغه کې مې دا خبره واضحه کړې وه چې دا قیمت د پکار دی دا که د هر څه نه تا ته حاصل شي خو چې دومره قیمت د 52 تولو یعنی د 2.5 تولو سپینو زرو د دې قیمت تا ته میلاو شو که د غوا نه میلاو شو که د غویي نه میلاو شو که د کور نه میلاو شو که څه سره سپین یو ځای شو د هغې نه میلاو شو که د نور زیاتي څیزونه په دې کور کې در سره و زه به داسې فرض کړم چې ستا په کور کې د 15 پکو ضرورت دی او 15 پکې د سره هسې پراته دي هسې مثال وایم 15 پکې د سره هسې پراته دي دا د خیال دی چې دې زوی له به مې واده کوم نو بیا به یې څه اخلم خو اوس مې اغوستې دې وخت کې دا زیاتي دي ښه دې وخت کې دا زیاتي دي او یو پکې په 15,000 روپۍ دی نو 25,000 روپۍ دا شوي مثال په طور باندې داسې بل څه چې کوم زیاتی هلکه فریزر مې اغوستی دی څه به کې یاره سب کال له به چې کوم دی دې زوی له واده کومه نو اوس مې ولې فریزر واغستو داسې یو شی به دا د ضرورت نه زاید دی دا به هله په ضرورت کې راشي چې کله د زوی له واده وکړو هغه له د کوټه جوړه کړه او هغه ته د په فرج په کوټه کې کېښود فریزر اوس فریزر د 50-60,000 روپو دی مثال په طور 80,000 روپو دی نو دا سړی به قرباني کوي سرسایه به ورکوي ښه الله دې موږ ته عمل نصیب